बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखकि जो او دا सेक्शन डिजाइन को دینه مخکې دا کم لینکس چې دي ته ترانزیشن ایډ کو او د دې فونټ سایز دلته کې سیټ کو نو باډي کې دلته کې ما فونټ سایز نه سپیسیفای کړی فونټ سایز به دې لور کم 16 پکسلز 16 پکسلز به فونټ سایز شي او دې ته به ترانزیشن ایډ کم ترانزیشن آل 0.3 سیکنډز بس لږ ترانزیشن په دې کې راغی او فوټ دغه برابر شو ترانزیشن وز زه دا سیکشن ډیزاین کوم ټیک مین ته به زه راشم دا مین کم ایریا چې په مین ایریا کې به زه خپل کوډینګ سٹارټ کوم هیډر پوره شو مین ایریا کې یو سیکشن به واخلم او هغې له به کلاس ورکم چې سرچ سیکشن ټیک شو سرچ سیکشن مو واغستو په دې کې دنه دا چې دا په یو کانټینر کلاس کې بند کم چې دنه دې سره شي نو دې ته به کلاس اپلای کم کانټینر یو ډیو کانټینر کلاس مو واغستو په کانټینر کلاس کې چې دنه دې بیا یو هیډینګ دی نو h1 به واخلم عادي له به کلاس ورکم چې سیکشن هیډینګ ټیک او په دې کې به د سایت کم نوم چې دی دا د فوډ بنچ د قوپ کې ولیکم فوډ بنچ مو ولیکو ټیک شو دا راغی بیا پسې ایکسپلور ویت فوډ بنچ اینڈ ایټ فن دا یو ټیګ لاین دی ټیګ لاین په کې لګ ایډ کم دا ما په سمال ټیګ کې هغه څه په سمال ټیګ کې بولګم او کلاس په دې ته اپلای کوم چې هیډینګ سب ټیکسټ آی تھنک دغه کلاس دی heading subtext دغه کلاس پورته اپلای کوم heading subtext ټیک او په دې کې ما دا لاین ولیکم لاین اف کوډ شو دا هم راغی بیا په دې پسې دا یو انپوټ باکس په ولیکو انپوټ باکس په دې ډیو کې به زه یو انپوټ واخلم انپوټ په یو ډیو کې مې اخیستی ډیو به واخلم او دې ته به ولیکم چې input box په یو ډیو کې ځکه اخلم چې دې سره بل کې دا کم سرچ لوګو چې دا سرچ لوګو پر سره هم ایډ کول غواړي نو ما یو ډیو اغسته سرچ باکس نوم ورکړی ټیک شو نو دلته کې به هم یو ډیو واخلم دې کې به یو سپیس ورکم چې لږ واضح ته تخکاري کانټینر کلاس مو اغستو یو به کې h1 هیډینګ واغستو یو به کې سمال ټیګ واغستو یو به کې سرچ باکس واغستو سرچ باکس واغستو ټیک شو بالکل سرچ باکس دی او په هغې کې به یو انپوټ واخلم او یو به کې بیا دغه لینک والم ټیک انپوټ به واخلم ټایپ په ټیکسټ شي پلیس هولډر به شي سرچ فار ډیلیشیس فوډ ریسیپي زه به د دې ځای نه کاپي کوم په دې باندې خپل ټایم نه دغه کوم بس دې ځای نه به کاپي کوم دا شو پلیس هولډر ټیک فرنٹ اینډ باندې راغی دا سرچ باکس راغی د دې سره بیا دلته کې یو آیکان دی آیکان ما د فونټ آسم یوز کړی دی فونټ آسم ما په تیر دغه کې چې کم دی په هغې کې کور کړی و که راشي نو دلته کې به پروت آیکانز ویډیو بدلته کې کور شي د فوټر نه پس وه فوټر سوشل آیکانز دا یو ویډیو چې کوم ده آی تھنک چې په دې یو کې کور شوي ده ټیک په دې کې به دغه کور شوي آیکانز په دې کې ټیک ده نو هغه که تاسو نه کتل آیکانز دپاره وګورئ زه بس سمپلی داسې وکړم چې هغه آیکانز څه دي آیکانز د فونټ آسم نه هو لینک کولی شم ډایرکټلی زه به داسې کار وکړم چې آیکانز دپاره به هغه زوړ کم دغه چې دی هغه به ورته زه کاپي کړم په دې شوسټر دې یو سولفټ کې پروت دی په ایسټس کې په سی ایس ایس کې فونټ آسم دا فولډر به دې ځای نه کاپي کړم او په دې فوډ بنچ کې به په ایسټس کې په سی ایس ایس کې ولګوم ټیک شو فونټ آسم مې دلته کې ولګو اوس زه دلته کې یوز کولی شم اول به یې لینک کړم فونټ آسم لینک به دلته ورکړم
CSS په ترو به یې لینک کم assets کې په CSS کې font awesome کې CSS all.min.css دغه دی font awesome ورسره لینک شو په دې ډیو کې ما یو دغه واغستو یو می انپوټ واغستو د انپوټ نه پس به زه یو A tag واخلم او په A tag کې به زه href اوس خالي پرېږدم ځکه زموږ یو static ډیزاین جوړو ډاینامیک او دغه چې بیا ایډ کوو بیا وروسته د هغې نه اختلاف نشېږي خو په دې کې به زه د font awesome سرچ آیکان ولګوم تاسو چې fontawesome.com/icons ته لاړ شئ سرچ آیکان راغی font awesome font.com/icons ټیک چې دلته کې راشئ نو آیکانز دلته کې سرچ کولی شئ دې ځای نه به راواخلئ ټیک ده دغه لینک دی ما به کې آیکان ولګو د سرچ دا آیکان ټیک شوه ډیزاین HTML چې کم الیمنټس پکې یوز شوي هغه پوره شو اوس به ځو د دې CSS ډیزاینینګ وکړو CSS ډیزاینینګ کوو د ټولو اول خو د دې دا کم بیکګراوند کلر چې دا به زه ګرې کم دغه شانتي لایټ ګرې کلر دی نو دا چې دی یې به زه لږ وړوکی کړم زه غټ صحیح دی لکه بیا فرض کړئ چې صحیح ښکاري تاسو ته دا سرچ سیکشن سره دا به زه کافي کړم سټایلز ته به راشم دلته کې به ولیکم چې سرچ سیکشن دی او دقه کلاس به ولیکم سرچ سیکشن او بیکګراوند کلر به یې کم E5 بیکګراوند کلر یې هغه شانتي راغی اوس دې ته دلته کې لا پاس او لاندې لږ سپیس دی نو څونه سیکشنز چې دي هغې ته ما پیډینګ اپلای کړی دی 30 پکسلز ټاپ او باټم ته دلته کې چې هم ګلوبل سیټینګ چې کم دی ګلوبل دا باډي شو دا سیکشن چې کم دی هغې ته به یې پیډینګ لیفټ رایټ ټاپ باټم ته به 30 پکسلز پیډینګ وي لیفټ رایټ ته 0 پکسلز نو دې سره ورته له پاسه او لاندې سپیس راغی بیا دلته کې دا څونه هیډینګز چې دي دا هیډینګ دی د دې ټولو هیډینګ کلر ما دغه کړی دی اورنج کړی پرایمري کلر کړی مې دی او فونټ دغه ټیکسټ ټرانسفورم اپر کیس کړی مې دی نو دغه به وکړو څونه هیډینګز چې دي هغه به سپیسیفای کړو هیډینګز او په دې کې به زه چې H1 H2 H3 H4 H5 H6 دا ټول هیډینګز او د دې کلر به شي ویریبل پرایمري کلر ټیک او د دې ټیکسټ ټرانسفورم به شي اپر کیس ټیک شو دې سره دا اپر کیس هم شو څونه هیډینګز دي او دغه یې هم شو کلر یې هم اورنج شو ټیک وز دا څونه آیټم چې دي دا دلته کې په منځ کې دي نو زه به داسې کار وکړم چې سرچ سیکشن ته به راشم او دې کې به ولیکم چې ټیکسټ الاین سینټر دې سره دا هر څه سینټر ته شو ټیک ده اوس دا کم هیډینګ چې دی سیکشن هیډینګ دا کلاس به زه راواخلم سیکشن هیډینګ ما یو کلاس اغستی دی او کم دغه چې دی دا دی او دا ټیک نو دا کم سیکشن هیډینګ چې دی که تاسو وګورئ دا شو سیکشن هیډینګ یا دا سیکشن هیډینګ نو دې فونټ سایز لږ سیوا دی او لیټر سپیسینګ پکې هم لږ سیوا دی نو دغه سیکشن هیډینګ دغه په دې باندې اپلای کړو دا یو دی دا کم ریوزیبل کوډ چې دی دا ګلوبل شو ټیک ده ګلوبل نه پس پس دلته کې ولیکم ریوزیبل کوډ شو او په ریوزیبل کې به زه دلته کې واخلم سیکشن هیډینګ او د دې فونټ سایز به کومه 200% و 16 پکسل دی نو 16 ملټیپلای بای 2 دا به 32 پکسل شي او لیټر سپیسینګ چې دی هغه به کم 2 پکسلز دې سره د دې لیټر سپیسینګ هم 2 پکسل شو
او فونټ ویټ چې دی دا به نارمل کم فونټ ویټ به شي نارمل ټیک نو دا دغه شانتي راغی اوس پسې دا کم ټکسټ چې دی د دې سټایلینګ او دا بلیک دی او دې ته لاندې سپیس هم نشته دلته کې دې ته له پاسه او لاندې لږ سپیس دی او کلر یې لږ لایټ شان ګرې غوندې کې دی نو د دې نوم و هیډینګ سب ټکسټ دا کلاس په زه دغه کم او د دې کلر به چینج کم او دا په آر بی جی کې دی 80 او 80 دا به د دې کلر شي او دې ته به اپلای شي مارجن ټاپ نه ورته 10 پکسلز مارجن اپلای شي د لیفت سایډ نه ورته 0 پکسلز اپلای سوري د رائټ سایډ نه 0 پکسلز اپلای شي او د باټم نه ورته 30 پکسلز مارجن اپلای شي ټیک خو دې وس مارجن ولې وانه غوښتو ځکه چې دې ډسپلی چې دا هغه ډسپلی به زه چینج کړم ډسپلی به یې کړم بلاک اوس دې ته دقه راغی ټیک شوه نو هغه پې هم اپلای شو اوس چې دی دا سرچ باکس چې دی د دې سټایل به کوو سرچ باکس لپاره چې زه دلته راشم سرچ باکس کلاس به کاپي کړم او دلته کې به راشم وبه لیکم چې سرچ باکس او د دې ویت به کم اول به د دې ویت نه دا به لامر پرېږدم سرچ باکس کې چې دننه کم انپوټ دی دلته کې د دې ویت سیوا دی او دلته یې ویت کم دی نو دا چې دی دا والا ما 400 پکسلز ویت ښودی نو په سرچ باکس کې چې کم انپوټ دی د هغې ویت به سیوا کم دا به 400 پکسلز کم دا 400 پکسل شو بیا اوس په دې ته زه لږ پیډینګ اپلای کړم چې دغه شانتې لږ کولاو شي غټ شي که نه نو پیډینګ به ورته اپلای کړم پیډینګ به ورته اپلای کړم چې 8 پکسلز ټیک شوه د دې سره دې ته پیډینګ راغی بیا د دې دا کارنرز چې دا به لږ راوند کړم بارډر ریډیس به ورته اپلای کړم border radius ورته اپلای کوم چې 10 پکسلز دا ورسره راوند شو ټیک پس دې د بارډر دا کلر لګران غونډه کې شو دا به برابر کو نو بارډر ورته اپلای کوم 1 پکسل سالید او بلیک ټیک شو د قشن بارډر راغی اوس دا آیکن چې دا بدل کې راولو او دلته کې به شو کوم نو د هغې طریقه څه ده د دې آیکان پوزیشن چې دی موږ اپسلیوټ کو ټیک نو دا به زه واخلم ډاټ سرچ باکس کې چې کوم ا ټیک دی هغې پوزیشن به شي اپسلیوټ ټیک د دې پوزیشن شو اپسلیوټ که فرض که دی زه اوس چینج کوم چې د ټاپ نه دی 5 پکسلز راښکته شي نو ټاپ دی اوس هغه ځای ته لاړو ټیک شو د هغه ځای ته ولې لاړو چې دی بای ډیفالټ ګوري چې د کم پیرنټ ایلیمنٹ پوزیشن ریلیټیو وي نو د هغې مطابق په دې اپسلیوټ کېږي نو بای ډیفالټ ما څه شیز له پوزیشن ریلیټیو نه دی ورکړی نو ایچ ټي ایم ایل کم باډي چې د هغې پوزیشن دغه دی ریلیټیو دی نو دی د ایچ ټي ایم ایل کم باډي چې د هغې سره لاړو د هغه د ټاپ نه 5 پکسلز راښکته شو نو دې دپاره دا کم پیرنټ ایلیمنٹ چې دی دا ا کلاس دی دا ا کلاس دی د دې پیرنټ ایلیمنٹ دی سرچ باکس نو دې سرچ باکس پوزیشن به زه کم ریلیټیو دې کې به زه ولیکم پوزیشن ریلیټیو اوس ګوره د دې مطابق دلته کې الاین شو ټیک ده بیا دا شو د ټاپ نه که زه ولیکم چې د لیفټ رائټ سایډ سره دا رائټ سایډ چې دې رائټ سایډ نه بالکل دی 5 پکسلز را دي خوا شي ټیک شو نو زه به هم دا دلته کې ولیکو رائټ 5 پکسلز دې ځای ته راغی دې ځای ته ولې راغی که دې زه انسپیکټ کړم او په دې سیکشن باندې زه کلیک کوم ټیک شو دا سیکشن دلته څه دی دا سیکشن نوم دی سرچ باکس او د دوی ویت څونه دی چې څونه ایریا دې ته اویلیبل ده دې ته لیکي ما ویت څه نه دی سپیسیفای کړی نو چې دې ته څونه ایریا اویلیبل وه هغه همره ویت دی ونیو که د دې ویت زه کم کوم او زه ویم چې څونه په دې کې دا کانټنټ دی دې ځای پورې د دې ویت شي نو ویت په پراپرټي به زه ولیکم دې ته به لیکم چې فټ کانټنټ نه چې دې ته ما فټ کانټنټ ولیکو
نو دې ویت څونه شو څونه چې سرچ باکس نیولی دننه پکې کانټنټ څونه دي هغه همره شو د دې ویت چې دې زه بیا سنټر ته کومه دې به شي چې مارجن له پاسه او لاندې به ورته 0 شي لیفټ رایټ ته به آټو شي د دې سنټر ته شو نو دا دوه پراپرټیز دي چې دا به زه اپلای کوم نو دې د لاسه به دقه دغه چې دی دا به صحیح شي ټیک سوري دا ما په غلط ځای کې اپلای کړی دا به دلته اپلای کړم ټیک شو اوس دا لکوټې نور دی خوا کول غواړي او لکوټې نور له راښکته کول غواړي نو زه به ایګزیکټ دا وګورم چې دی ما څومره را دې خوا کړی دی 7 پکسلز او 5 پکسلز په ټاپ نه به زه 7 پکسلز کم او د رایټ نه 5 پکسلز صحیح دی ټیک ده نو دا آیکن راغی دلته د دې فونټ سایز هم ما سیوا کړی دی 120% کړی مې دی ټیک شو نو د دې فونټ سایز به هم 120% ټیک ده نو دا سیکشن راغی د قشان دی سرچ بار جوړ شو یا چې بس نیکسټ موږ د خیر سره دا سیکشن به تیارو او په دې کې به هم دا به هم په فلیکس باکس باندې تیارو نو فلیکس باکس په دې کې نور هم زده کوي او څه کنفیوژن پاتې شي هغه په دې کې بیا کلیر شي